شپږ څیزونه داسې دي چې په هغې سره د انسان ذهن، حافظه، دماغ مکمل تباه کیږي. او دا ویډیو ډېر اهمه ویډیو ده او دا ویډیو صرف د طلباو دپاره، صرف د سټوډنټانو دپاره نه ده، بلکې دا د هر سړي دپاره، د هر ماشوم، د هر ځوان، د هر بوډا دپاره ده. او دا ډېره اهمه ویډیو ده. کوشش وکړئ دا ویډیو مکمل وګورئ او د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. هغه شپږ څیزونه کم دي چې په هغې سره د انسان ذهن، دماغ، حافظه مکمل طور سره تباه کیږي. په هغې کې اولنی نمبر دی د شپې ناوخته اوده کېدل. مسلمانانو ورونو دا مسله نن سبا ډېره عامه ده. هر سړي ځان له دا روټین، دا عادت جوړ کړی دی چې د شپې 12 بجې، 1 بجه یا 2 بجې به زه اوده کېږم. او دا ډېر خطرناک څیز دی. دماغ تباه کولو دپاره، د صحت تباه کولو دپاره، د ذهن تباه کولو دپاره. نن سبا که موږ تاسو وګورو، ټوله ورځ به مزدوري وکړي. طالب به په مدرسه کې خپل دماغ ختم کړي، سټوډنټ به په سکول کې خپل دماغ ختم کړي، سټډي به کوي لګیا به وي. چې کله بیا د آرام ټایم راشي، شپه راشي، لکه څنګه چې قرآن کې الله فرمایلی دی وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا. قرآن کې الله فرمایي وایي دا شپه ما ستاسو دپاره لباس ګرځولی دی، په دې کې به تاسو آرام کوئ. دا ورځ ما ستاسو دپاره د معاش ذریعه ګرځولې ده، په دې کې به تاسو خپل کاروبار، لین دین دا به کوئ، خپل معاشرت به کوئ د ورځې. نو مونږ دا کیسه الټه کړې ده. مونږ د ورځې خوب کوو، د شپې معاشرت کوو. نو کوشش کوئ چې تاسو د ماسخوتن مونځ وکړو. د ماسخوتن د مونځ نه مخکې روټۍ خورئ، د ماسخوتن د مونځ نه فوراً بعد چې تاسو اوده کیږئ، نو انشاءالله ستاسو ذهن، ستاسو حافظه، ستاسو مازغه به برابري. دویم نمبر کم څیز دی چې په هغې سره دماغ او حافظه تباه کیږي. دویم نمبر دی سحر ناوخته پاڅېدل. او دا خبرې، دا ساینسي خبرې نه دي، دا د حدیثو نه چور د علماء کرامو اقوال، د اولیاء کرامو اقوال دي. سحر ناوخته پاڅېدل د دې ډېر زیات نقصانات دي. انشاءالله په بله ویډیو کې بیا په دې باندې در سره تفصیلي خبره کوم. خو د ټول نه غټ نقصان یې په دې وخت کې دا دی چې د انسان حافظه او ذهن ورسره تباه کیږي. کم انسان چې سحر د وخته پاسي، د ده په عمر کې برکت وي، د ده عمر به اوږدیږي او ورسره به د ده حافظه تیزه وي. او بل دا دی چې د ده په رزق کې به الله رب العزت برکت اچوي. نن سبا ما تاسو په وختینی خبره کې ویله چې نن سبا هر څه مونږ الټه کړي دي. مونږ د شپې تر 12 بجو پورې دکانداري کوو او سحر چې بیا وګورو نو تر د ورځې 12 بجې بیا دکان نه یې کولاو. د هغې غټه وجه دا ده چې مونږ دغه نظام الټه کړی دی چې کم ټایم مونږ ته الله رب العزت د آرام دپاره راکړی، په هغې کې مونږ کار کوو. چې کم یې د کار دپاره راکړی، په هغې کې بیا مونږ آرام کوو. ځکه نه زمونږ په ژوند کې برکت شته، ځکه نه زمونږ په زندګۍ کې سکون شته او نه په رزق کې برکت شته. نو د دې څیزونو نه ځان وساتئ. دریم نمبر کم څیز دی چې په هغې سره دماغ او حافظه تباه کیږي، هغه دا دی چې زیاته خوږه استعمالول، زیاده میټه لکه خواږه څیزونه ډېر خوړل، په دې سره هم حافظه تباه کیږي او د دې صحت دپاره هم ډېر نقصانات دي. نو کوشش کوئ د زیات خوږ څیز نه ځان ساتئ، زیاتوالی مه کوئ د خوږ څیز. او ورسره پنځم نمبر، څلورم نمبر دا م یو ډېره اهمه مسله ده. په دې کې نن سبا هر سړی مبتلا دی. د خوراک په ټایم کې څلورم نمبر چې دماغ ورسره تباه کیږي، هغه دا څیز دی چې د خوراک په ټایم کې مثال ته روټۍ ته ناست سئ او موبایل دې راویستی، هلته روټۍ خورې او دلته په موبایل کې لګې، هلته روټۍ خورې او دلته په د کاروبار کیسې دې په موبایل باندې شروع کړي، هلته روټۍ پرته یې روټۍ خورې، رزق درته پروت دی، رزق خورې، هلته ټي وي لګېدلی، خبرونه ګورې، یا درته کمپیوټر لګېدلی، فلم وغیره ګورې. نو کوشش کوئ چې څه ټایم تاسو روټۍ خورئ، هر څه بند کا، موبایل ځان نه جدا کا، فضول خبرې. ګوره سنت طریقه دا ده چې د روټۍ ته کله کېناستې، روټۍ دې شروع کړه، نو فضول خبرې به نه کې، بلکې د کار خبرې به هم نه کې. دا څیزونه موږ ته ټول زموږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 1400 کاله مخکې. نن سبا په ساینس لګیا دی، تحقیق به کوي چې واقعي په دې څیزونو کې نقصان دی. نو ساینس ورک کا لرې وله، موږ ته زموږ پیغمبر الحمدلله 1400 کاله مخکې دا خبرې فرمایلی دي او هغه دی نن سبا انګریزان په دې لګیا دي ریسرچ کوي. نو کوشش کوئ چې کله روټۍ خورئ
نو په دغه دوران کې تاسو به خبرې هم نه کوئ، موبایل او دا فضول دا څیزونه ځان نه لرې کوئ او روټۍ خورئ. د روټۍ چې کم غذایت دی په هغې باندې ځان پوهوئ او د الله رب العزت شکریا ادا کوئ. هلته په موبایل کې لګی دی، دا نه پوهېږي چې ما دا روټۍ لږ وخوړه که ډېره مې وخوړه، په دې نه پوهېږي چې د دې ترکارۍ خوند څنګه و. نو ډېر نقصاني څیز دی. ورپسې 5م نمبر هغه څیز چې په هغې سره زموږ دماغ مکمل طور تباه کېږي هغه دا دی چې د سحر ناشته نه کول. ډېر خلک د سحر ناشته نه کوي، نو کوشش کوئ د سحر ناشته کوئ، چای څکئ. ورپسې 6م نمبر چې په هغې سره زمونږ حافظه او ذهن خرابېږي، دماغ کمزوري کېږي، هغه دا دی چې بلا عذر نه بلا وجې تشې میتیازې ایسارول، تش بول ایسارول، په دې کې هم ډېر غټ نقصان دی. د صحت دپاره نور نقصانات هم دي پکې او خصوصا د دماغ دپاره هم پکې غټ نقصان دی. الله رب العزت دې وکړي چې په دې خبرو باندې مونږ پوره عمل وکړو او دا خبرې نورو مسلمانانو نورو ورونو ته ضرور ورسوئ، ورسره شیر کوئ تر څو پورې چې هغې د دې نقصاني کارونو ځان وساتي. الله یې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.